بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب العزة. دې دویم سایډ کې مونږه د نبوت خبره تر چې دا شروع کړو چې نبی ستوي او رسول ستوي او نبی او پر رسول کې فرق شته کنيشته ده او نبوت چې دا ثابت ده کنه ثابت ده دا ټول خبره تر بیا شوې بیا د معجزه ستوي خارق عادت سيزونه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره معجزې ثابت دي داږي باندې خبره وشوه او ټول اولنې نبی حضرت آدم علیه السلام حضرت او حضور صلی الله علیه وسلم د ټول اخرنی نبی پای باندې خبر شو په تعداد د انبیاء باندې وس دا خبره ده کنه چې دا څومره پیغمبران الله پاک را لېږلي دي دا ټول پیغمبران د الله د طرف نه هغه خبر ورکوونکي دي د الله د طرف ده د الله تعالی پیغمبر ویل کېږي پیغام رسون کی ته دا کم تبلیغ کړه دی پیغام رسول لري وس نن سبق کې سلور خبرې دي یو خبره خدا ده چې انبیای کرام نه په تبلیغ کې درو صادرې دي چې کنه شي صادرې ده یو دا خبره ده دویمه خبره ده چې د نبینا بعد النبوت او قبل النبوت د کفر صدور کیږي کنه کیږي او دریم نمبر چې لکه د نبینا قبل النبوت او قبل النبوت د کبایر او صغایر صدور کیږي کنه کیږي او د نبینا د نبوت نو ورستو د کبایر او صغایر ثبوت کیږي کنه کیږي لوالنه خبره ده چې د نبی ته کم کار حواله شوی دی کوم دی موریانه حواله شوی دي د الله تر طرف نه د تبلیغ او د الله پیغامونه د الله بندگان ته را رسي نو بدی کې د کذب احتمال سهون چې نه دا بدی کې اختلاف دی او عمدن په دې باندې اجماع ده چې لکه پیغمبرنا د عمدن یعنی په دروغ نه دی ویلي ځکه چې کذب احتمال بدی کې راشي نو دا د نبوت او د رسالت منافی دی ځکه چې یو خبره د چې موږ ته څه پېښ کوي پیغمبر چې څوم پېښ کوي هغه د الله پاک د طرف پېښ کوي نو کستا ځین کې دا راشي استاد چیرې دا پیغمبر ته د دروغ ویلي نو دا پیغام رسول دا رسالت او ټول بنیاد چې دا دغه شو غلط شو نو څومره احکامات چې بیا موږ د ټول کې بیا دروغ دا راځي نو دروغ د نبینا په تبلیغ کې آمدن او بری باندې اجماع چې د اچا دا مسلک نه لري چې صادر شي او سهون ندی کوم د جمهور مسلک دا دی چې پدې کې دا دروغ چې دا پکې سهون چې دا شي او پدې کې دا جمهور مسلک دی یو دغه دې کنه امام قاضي باقلانی هغه وایي چې په معجزه کې په تبلیغ پر رسول کې نو په معجزه کې وایي چې دې کې د احتمال چې دا پکې شته ځکه چې دا ذهن ته وایي چې دایره نه راځي او دا یو شوله دیمه خبره چې نبی دا نه د نبوت نه مخکې کفر کړی دی نه د نبوت نه وروسته چې نه دا کفر کړی دی په دې خبره باندې هم اجماع منعقد ده چې کفر د نبی نه چې دا نه راځي شوی ای بوتانو د عبادت کول یا نور دا چې دا نه بیانونه نشته دریم نمبر د نبوت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګناهونه دا نه شوي دي ګندې شوي ډول قبل النبوت نو قبل النبوت دا ده چې د نبی نه د نبوت نه مخکې د پیغمبر نه ګناه چې نه دا د جمهور مسلک دا دی چې دا نه رسېږي د جمهور مسلک دا دی چې نبوت نه مخکې د نبوت صادرونه مخکې د پیغمبر نه غټ ګناه چې دا په دې باندې څه دلیل نشته معتزله لکه مطلب زموږ په دې زموږ مسلک دا دی کنه په دې کتاب کې بعد نبوت لول لیکل راځي بعد نبوت لول وای چې بعد نبوت د نبوت نه ورستو د کبایرونو نبوت د پیغمبرانو د نبوت نه ورستو د کبایرونو معصوم دي
د نبوت نه ورستو د هیڅ یو نبینا کبیره ګناه نه دی صادر شوی په دا د جمهور مسلک دی حشویه کم خلق دی کنه نه هغه د دینه اختلاف کې پایږي حشویه دا حشو نه ماخوذ دی او حشو چې دا په خراسان کې د یو علاقې نوم دی او دا د الله پاک د پاره لکه جسم ثابت دی لکه موږ پر اول طرف کې مو کنه چې لکه الله پاک جسم نه لري او موږ پرې کې یو فرقه مجسمه ده یا الله پاک د پاره جسم ثابت دی یو مشبهه ده یو حشو ده حشویه چې الله لپاره زیاتې ګړه وجود چې دا ثابت دی زیاتې ګړه او یا دا نسبت حشو ته چې لکه دا اسی فزول خبرې کوي د سره په دې خبرو باندې څه دلیل او دا پینشته ده نو هغه حشویه چې کنه دا په دې کې اختلاف کوي او هغه اختلاف چې کم کوي نو دا هم په دې باندې کوي چې دا انبیای کرام د نبوت نه ورستو د لوی ګنا نه د جننه دا ممتنع دي دا لپاره کبایر صدور ممتنع دي نو دا امتناع په دلیل عقلی سره ثابت تا او په نقلی سره ثابت تا جمهور اشاعره فرمایي چې د عقیده په تبلیغ دا په دلیل عقلی سره ثابت ده معجزه ده او دا نور دي کنه د کبایرونه من کېدل د کبایرونه امتناع دا په دلیل نقلی سره ثابت ده یعنی په اجماع سره په نصوص سره جنده ثابت ده هغه پوښوي به معنی ها هغه پوښوي او جمهور معتزله او بعض اشاعره یعنی دا جمهور اشاعره مسلک خدا لري چې د پیغمبر نه د پیغمبرۍ د نبوت صادریدون ورستو کبیره ګناه چې نه دا نشي صادریدل او دا ثابت دي په نصوص سره او په اجماع سره او بعض اشاعره او جمهور معتزله ادا وی چې د نبی نه ورستو د نبوت نه ورستو د نبوت د نورستو د کبایر امتناع چې هغه کبایر ګناه نشي صادریدل دا ثابت دي په دلیل عقلی سره په دلیل عقلی سره ثابت دي هغه پوښتنه دلیل عقلی دا دی چې لکه خلک به بیا د نفرت وکړي خلک به نفرت کوي د دې دغه نه او د نبوت نه به خلک چې دا به تریږي پوښتنه به باندې خادم او د نبوت نه ورستو صغائر دا هم د مصنف رحمت الله علیه دلته کې چې دا جایز ګرځولې دي چې د نبی نه صغائر چې دا کې دي شي خو په نورو کتابونو کې د دې مصنف چې نور کتابونه دي لکه تهذیب نومي کتاب دی یا شرح المقاصد دی نو پای کې هغه هم ناجایز ګڼل دي خو د سي صغیره ګناه د پیغمبر نه نشي صادر دي چې هغه لکه کا رزلتو باندې دلالت کوي لکه د سي یو وړ روټي پټول یا د سي یو دانه چې نه پای کې کمې کول دانه کې او امام جوبایی چې کنه جوبایی هغه وایي چې سهون چې نه دا د صغیره ګناه چې نه دا کې دي شي دا نشي کېږي دا د نبوت نو ورسو نبوت نو ورسو کبیره ګناه دا هو عمدن د دې دنه نشي صادره دي او دغه چې نه حشویه دا په اختلاف کړل په دا اختلاف پدې کې لري چې دا په دلیل نقلی سره د امتناع ثابت ده په دلیل عقلی سره دا هم بل باندې کې په تبلیغ دا په دلیل عقلی سره ثابت ده په معجزه سره دا نور دا په نصوص سره ثابت دي او صغیره ګناه زمونږ د مصنف چلند لګوي چې جایز دي پیغمبر نه صغیره ګناه صادره دي شي او د دې ګناه لګیدې پای باندې بیا ټینګ نه او چې الله پاک او ذکر تنبیه وږي نو دې بیا خبردار شي او صغیره ګناه پای باندې ورته تنبیه شي لګدا الله پاک چې موسی علیه السلام بارک دا فرمایلی او د نبوت نه ورستو خو به اتفاق لګدا جایز ده خو هغه چې په رسالت باندې کې نه نشي کېږي د نبوت نه مخکې کبیره ګناه چې نه د دې په صادرېدو باندې څه دلیل ګندانسته دغه داري چې معتزله او چې دغه ګناه لګره پیغمبر نه چې صادرېږي چې هغه نه لکه خلق نفرت کې لکه دغه هم ویل کنه او شیعاګان چې دي کنه شیعاګانو مسلک دار دی چې د نبی نه د نبوت نه مخکې ورستو نه صغیره ګناه صادرېږي شي نه لوی ګناه صادرېږي شي ایس یو ګناه چې نه دته نشي صادره ده خو شو به معنی ها او بعض اهل سنت مسلک دار
چې نبوت نه مخکې چې کنه د نبی نه دغه د صدور ممتنع ده د کبایر صدور چې دا ممتنع ده خدا شاعر فرمایي چې علم ممتنع ده چې کله هغه عیب ګرځي چې عیب ګرځي هغه ممتنع چې عیب نه ګرځي هغه ممتنع ده مطلب لکه نور ګناونه د نبی نه مخکې کېدې شي د نبوت وتلانه مل شو قابل مؤاخذه هم نه دي قابل مؤاخذه هم نه دي ځکه ته نبوت مل شو نه دي هو د سې ګناه چې هغه قابل نفرت ګرځي لکه هغه ځاني کېدل یا دا فسق فجور کارونه دا چې یا د صغائر چې هغه په قصت او پرځات باندې لال کوي ناممتنع دي او نور جندانه دي ممتنع او شیعاګان وایي کنه چې نه مخکې ته صغیره ګناه صادرې دي شي او نه دي ورستو صادرې دي شي نو یفتر تقدو د دې د خبره کړی دا چې استم نه صادرې دي او بل طرف ته دا خبره کړی دا چې لکه تقیه چې دا جایز ده تقیه دا ویل تقیه دې ته ویل کېږي چې د کو ته د بیوزه کې خطرې نو خطرې د وجه نه ته چې د ګنا نه د کفر اقرار ته دا کول شي هغه چې جعفر صادق هغه تر ته نسبت کوي چې زماني کده تقیه جندا کړی نو یو طرف ته نبی په باره کې دا لګره چې هغه د نبوت نه مخکې او وروسته نه صغیره ګناه صادر شوی نه لوی ګناه صادر شوی او بل طرف ته جن تقیه جایز غني هغه پوه شو به دی باندې ها نو ګوره سلول خبر شو یو کذب فی تبلیغ دی نو کذب فی تبلیغ ولک عمدن د سره نشي کېده او صاحبونو د اکثر په قسم باندې نشي کېده کفر پرې باندې کو اجماع ده چې نه قبل النبوت صادر ده نه بعد النبوت صادر ده او ګناهونه صغیره کبیره د ګنا نه مخکې انغوي چې دا ګناهونه ممتنع دي چې کم لکه دغه باندې دلالت کوي رضالت او په نفرت باندې او چې کم نه هغه ممتنع نه دي کې صادر دي شي او بعد النبوت کبیره ګناه خو نشي صادر دي دین الله پاک دې محفوظ کړل او دا محفوظ کېدل په دلیل نقلی سره ثابت دي او صغیره ګناه چې د صادر دي شي چې هغه لکه معمولی ګناه او قصدن نه او کله چې ګناه مصغیره ګناه ده خو لکه هغه به انسان پر رضالت باندې دلالت کوي او د اپس پکوالی باندې دلالت کوي نه دې صادر دي دا څو ګوره د کتاب دا وفي هذا اشاره وبريك اشاره ده الى ان الانبياء معصومون عن الكذب چې انبياء ته دا معصوم دي معصوم یعنی د دې محفوظ کړل شوی دي دا ګناه نه خصوصا فيما يتعلق بامر الشرائع خاص کر په هغه کارونو کې کم چې متعلق دي د شریعت د کارونو سره او تبلیغ الاحکام او د احکام په تبلیغ کې او ارشاد الامه او د امت د خیر خواهی د پاره ځکه وای دا څه جری کنه په دې باندې د دین چې دا بنیاد ده نو چې کله په دې کې لکه دغه راشي کنه نو بیا به انسان چې دا بل په سبا نه به یقین کوي او دا کذب چې دا د ثبوت رسالت منافی ده لہذا د څه قسمه کذب چې هغه په دې کې راشي په تبلیغ کې راشي نه ناروا دي اما عملا یعنی دا دروغ قصدن خو بالاجماع په دې باندې اجماع ده واما سهوا فعند الاكثرين او سهوا چې د اکثر علما کرام په باندې دا چې دا دغه دي چې درندن صادري وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل او چې د نور ګناهونو نه په دې کې تفصیل لري نبوت نه مخکې او نبوت نه وروسته وانهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع نه په ګناهونو کې ټول لغړ ګناه کفر دی نو کفر خو د مخکې قبل النبوت هم او بعد النبوت دا په دې باندې اجماع ده چې دا د پیغمبر نه صادر دي هغه پوښي وکذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور او دا رنګي دا کبیره په قصد باندې کول یعنی کبیره ګناه په قصد باندې کول دا چې نه دا هم سری ممتنع دي د پیغمبر نه یعنی چې کله نبوت هغه ته میلو شي د نبوت نه ورستو هغه قصدن چې نه دا کبیره ګناه نشي کولای معصوم دي خلافا للحشویه خلاف ثابت حشویه ده چې دا دغه مبتدیین قوم دي او یا خو په خراسان کې یو ځای راغینم د حشو او دور ده یا دوی څه خبرې کوي چې لکه هغه دغه دي د روایت پای کې نه زیاتې کړي خبرې وانما الخلاف بشكل اختلاف في ان امتناع بدليل السمع او بالعقل واذا اختلاف د حشویه تر دې کنه دا بدی کې دي چې نبی نه خو کبیره ګناه نشي صادرې او دا کبیره ګناه چې نشي صادرې دا ته په دلیل عقلی سره ثابت دی که په دلیل نقلی سره ثابت دی نو موږ په دلیل نقلی سره ثابت اما سهوا
او ای کم چې لکه کبیره ګناه ده او په قصد باندې نه بلکې ساهون ده نو فجوزه الاکثرون نو اکثر کسانو چې نه هغه څه کړی دي دا جایز کړی دي. اما صغائر فيجوز عمدا عند الجمهور او صغیره ګناهونه د نبوت د ورستو صغیره ګناهونه د نبوت د ورستو دا د ټولو د جمهور علما کرام په نسبت جایز چې صغیره ګناه ته کېږي شي او صغیره د څه صغیره یو وا پر عدالت باندې دلالت نه کوي او دویم دا چې دا ګناه باندې چې کله تنبیه ملو شي نو هغه بیا راو بس کیږي ویلې به معنی او خلاف الجبائي. اما صغائر ارچ صغیره ګناهونه دي فيجوز عمدا عند الجمهور د جمهور باندې هغه عمدا جایز دي خلاف للجبائي واتباعه امام جبائي د اتباع اختلاف دا کړی اختلاف کړی. ويجوز سهوا بالاتفاق او صغیره ګناه په سهو سره په اتفاق جایز ده الا ما يدل على القصه مگر هغه ګناه کا عدالت کې پر رسالت باندې او په دغه په معمولی والی باندې یعنی معمولی ګناه چې هغه نه سړی رجل او سپک ګرځي او ګناه نشي درې کسر قد لقمه لك دیون وړي اغلا کول والتدفيف بحبه یا په یو دانه کې کمې کول. لكن المحققين لیکن محققین یعنی کم کسان چې صغیره ګناه لاغه نه کیږي کنه کامدن یو کسانونه نو ما تاسو یې مسلک دار چې اشترطو دو شرط لګولې اينبغوا عليه چې د بده باندې سکیږي تنبیه وکړي ګوره دا وې کنه منګه چې صغیره ګناه لګي مصنف فرمایلی دي چې دا جایز دي کنه خلان دی بیا لیکلی دی په دې کې چې وفي قصور لان منع الصغيره عمدا مختار مذاهب الاشاعره كما في شرح الموافق وهو مختار الشارع في التهذيب وشرح المقاصد والجبائيه لکه پوه شو به معنی ها او هغه چې وای کنه چې لکه دا جبایان چې وای چې دلیل لکه امام جبایي دا اتباع چې لکه دنا صغیره نه صادریږي نه چې په اجتهاد کې نه صادریږي لکه پوه شو به معنی لکه په دې باندې پوه شو تاسو و نو دلته کې مصنف ویلي دي چې صغیره ګناه دا نه عمدن جایز ده لیکن بنورو کتابونو کې وایي چې څنګه د نورو اشاعره مسلک ده نو دغه شانتي د دې مصنف مسلک ده چې دا صغیره ګناه په قصد باندې د پیغمبر نه نشي صادر دي یلکه پوه شوي ولكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه چې دا تنبيه ورکړي په دې باندې فينتهوا عن ذلك لريكي بیا راغلی وهذا كله بعد الوحي ودا څومره تفصیل چې موږ کوم دا بعد الوحي دی نو ګوره خلاصه دې دا شوي چې کیسه خوري کو خدا خبر اوس ول چې عمدن نشته دی او دا اساغور د اکثر علما کرام په باندې کیسه احتمال نشته دی په تبلیغ کې او نبوت د مکه ورستو کفر نو په کفر کې اجماع ده خو بعد نبوت په کبایر او په صغائر کې خبره ده نو باندې ټول باندې کبایر خو نه کیږي خو اېدا کبایر نه امتناع دا په دلیل نقلی سره ثابت ده په عقلی سره نو په دلیل نقلی سره او دغه حشویه وایي چې په دلیل عقلی سره ثابت ده صحیح شو او صغائر ګناونه د دل لګي لیکلي دي چې د نبوت نو ورستو عمدن جایز دي او ساغون چې نه ده غاو ساغون خو صحیح دي او د نور کتابونه کوي دوم لیکلي یا صغیره ګنام دغه نه عمدن نه کیږي پوه شئ امام جبوی چې نه دي ساغون کیږي او نه دي نه داتې لگا عمدن کیږي کبیره ګناه واما قبله او هر چې قبل النبوتي فلا دليل على امتناع صدور الكبيره نو بدی باندې څه دلیل نشته دی چې پیغمبر نه بل کبیره ګناه صادر شوی دی صادر شوی په اکثر د پنځ اکثر اهل سنت والجماعت باندې د معتزله پوه شئ یعنی معتزله او اهل سنت والجماعت او چې د نبوت نه مخکې په لوی ګناه صادرېدو باندې په دې باندې په امتناع باندې دلیل نشته دی وذهبت المعتزله الى امتناع او معتزله دې ته دي چې لکه دا ممتنع دي او لانها توجب النفره المانعه عن اتباعهم زکه چې دا واجبوي نفرت د تابعداري دي مطلب دا کنه نبی نه وای دا نبوت نه مخکې هم د ګناه صدور وشي نو دا انسان منه کوي دا خبره واجبي چیرته به دغه نه کوي د بیا به انسان د نفرت بکې دي نه او دا انسان د نفرت ونه بده پیغمبر د تابعداري نه ویل شي نو دې خبره نه دا لا نبی شوی نه چې نبی شوی نه دا دې چا دا نشته فدفوت مصلحه البعث دي نو فوت بچی دنه مصلحت د بعثت والحق حق دار منع ما يوجب النفرت چې کم کار دي کنه چې هغه نفرت خوروي نو هغه ګناه دي ممتنع ده د نبوت نه مخکې او کم چې هغه باعث نفرت نه
کې دي شته کا عهر الامهات لکه د موریانو دغه زنا کول چې نبی مور چې نه نبوت نه مخکم زنا نه کړي والفجور او نور فسق فجور د ناروا کارونه کول لکه ګیره خړل شول دا فجور دی او دغه شان دي نور ګناهونه کنزل کول دروغ ولدان والصغائر الداله على القصه او هغه صغائرونه پیغمبر نه ممتنع دي کوم چې دلالت کوي په قصه او پر رضایت باندې هغه پوښوي ومنعت الشيعه صدور الصغيره والكبيره قبل الوحي وبعده او شیعاګان چې کنه ويدود نبی لپاره نه قبل النبوت نه بعد النبوت نه صغیره منی او نه کبیره منی دا چې دا پیغمبر بالکل پاک دی نه صغیره ګناه دي شوی نه دي کبیره شوی نه دي مکه شوی نه دي ورستو شوی لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقيه یو طرف ته خو دا عقیده او بل طرف ته د کفر جایز غني د تقیه لپاره لکه پوښوي یو طرف ته خو پیغمبرانو مبارک دا عقیده لا چې هیڅ یو نبی نه صغیره ګناه کړي نه لوی ګناه کړي او په خپل باندې بیا تقیه کوي تقیه دا چې لکه د یری د وجه نه د اسلام نه انکار کول د اسلام نه وړېدل او چې دا زمونږ نه نګره جعفر صادق هغه د نسبت کوي چې دا داغه سنت دي لکه پوښوي باندې نو چې ته دا کې تقیه کې نو بیا خو لګستا دا خبره ته دا صحیح نشوله لکه پوښوي باندې واذا تقرر هذا وکله چې دا خبره ته مضبوطه شول چې دا انبیا چې دا معصوم دي د ګنا نه نو فما نقل و اوس په کومه روایتونو کې چې دي کنه چې انبیا باندې د کذب یا د معصیت دغه شوی دی نه خو قبل النبوت پای باندې پیدا کو او یا باغه د دې روایت نه ثابت وي چې هغه روایت پر سره ویر موضوعي وي هغه پوښوي و اذا تقرر هذا کله چې دا خبره مضبوطه شوله فما نقل عن الانبياء مما يشعر بكذب او معصيه چې هغه چې نقل کړی د انبیانو نه چې هغه د کذب دا خبرو کې حضرت ابراهيم عليه السلام چې فقال اني سقيم اخذ وسروانه میدار سره وی هادي وختي نه یو په ظاهر باندې دروغ دي ولکه موږ توريه او معصيه یا ما غنا فما كان منقولا بطريق الاحاديث فمردود نو کومه خبره ده چې پایږي نبی ته د دروغ نسبت شوی دی یا نبی ته جنان د معصیت نسبت شوی دی او به خبر روایت سره نو به صحیح مردود وي واما كان بطريق التواتر کوم چې په طریقې د تواتر سره دي فمعروف عن ظاهر ان امكن نو که ممکن نو ظاهر به معروف ده چې دا ظاهر نه اړول کیږي والا فمحمول على ترك الاولى او کله چې نو نبي هغه موږ چې دا پیغمبر کړه خطر کې اولاد او کونه قبل یا به چې دا د نبوت نه مخکې کړل او تفصیل ذلك في المبسوطه او د دې ته تفصیل چې دا په غټو کتابونو کې دي وافضل الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم دا وایو کنه پورا دې ټول نه غټ نه دا غوړه نبی چې لګا دا نبی عليه السلام دی ولی ځکه کوم خیر امتنا الله پاک وایي چې دا امت د ټول نه غوړه امت دی دا امت چې غوړه امت ته چاله دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نو چې امت ته پیغمبر سلام دی چې امت غوړه دی نو هغه پیغمبر په ټول کې غوړه نشو ها نو الا ولا شک او شک نشته ان خیریه الامه چې خیریت د امت بعصب کمال فی الدین په اعتبار د کمال نه په دین د دین په اعتبار سره دا کامل وذالک تابع او دا تابع دی لکمال نبیهم دا ودی د کمال د نبی دینه الذين يتبعونه جدود هغه تابعداري کوي والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم او استدلال په دې قول تر شي انا سيد ولد ادم ولا فخر لي او چې زړه بني ادمو سردار یم د ادم علی السلام او زه په دې باندې فخر نکوم ضعیف و دا روایت کوم دی کنه انا سيد ولد ادم ولا فخر لي دا ضعیف ده لکه پوښوي لانه لا يدل على كون افضل من ادم بل من اولادي زګه دا دلالت نه کوي د ادم علیه السلام په غوړوالي باندې زګه انا سيد ولد ادم زدا د ادم د زامنو سردار یم پوښوي او د ادم علیه السلام په اولاد باندې د غوړوالي خو دلیل دی خو د ادم علیه السلام په غوړوالي باندې نه لہذا دا چې انداز وایي انه لا يدل على كون افضل من ادم بل من اولادي پوښوي معنی چلو